بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاضرینو، تاسو د پته را چې په امریکا کې یو ښار دی نیویارک او هغه 110 چت منزلو پای کې منازلو، نو دا په دې باندې سوسایډر بم بلاسټینګ شو د سلورو جهازونو پای حمله کړې وه. هغه 110 چت منزل هغه راغورځولی و. هغې ته موږ وایو 9/11 یعنی 11 ستمبر 2001. محترمو، قرآن کریم عظیم الشان کلام دا معجز کلام دی. دا په دې قرآن کریم سره ثابته شوې ده. دا آیت نمبر دی 110 او په دې ورلډ ټریډ سنټر کې 110 چت منازل و. دا په 11 تاریخ باندې شوی دی او په 9 میاشت کې او 2001 کې دا شوی و. نو ګوره دا 110 نمبر آیات دی او په دې کې 110 چتو منازل پکې وو. دویمه دا چې دا په 11 تاریخ باندې شوی دی او دا سپاره د قرآن کریم دا 11 سپاره ده. بیا دی په 9 میاشت کې دا واقع شوی ده او دا صورت په اعتبار د ترتیب عثماني سره دا 9 نمبر صورت دی او دا رنګې دا په 2001 کې دا واقع شو او په دې صورت کې په سورې توبه کې تقریبا 2001 حروف دي. دا امریکي یو مشهور یهودي دی، د هغې نوم دی برونو ډلنجر. هغه وایي زه په 47 چت کې ما کار کولو او دا د هغې نه بچ پاتې شوی و، روغ پاتې شوی و. هغه وایي چې کله دا بلډینګ راوغورځېدلو، اور یې واغستلو، نو نه په دغه ځای کې آواز او نه چې کوم نه شور، بالکل خاموشي وه. نو دا ګویا کې د دې قرآن کریم د دې آیت نه دا ثابت دی. بله دا رمانه هم صحیح ده. الله فرمایي چې لا یزال بنیانهم الذي بنوا ریبا. د دغې اهل کتابو په زړونو کې د نفاق هغه کم شک دی د ترقۍ چې موږ ښه کار کړی دی. دویمه خبره دا ده چې یا دا چې دوی کم مسجد زرار جوړ کړی و د مسجد قبا په مقابله کې د مدینه منوره کې. نو دغه رنګې دلته دوی وایي چې دا کم مسجد زرار سو قرآن کی نو په دې باندې دوی خفه کېږي، غوسه پې کوي. الا ان تقطع قلوبهم، چې کله دوی وفات شي دوی دا یره به چې کم دی نو دا ختمه شي. دا د قرآن کریم د دې آیت نه دا ثابت دی.